العملية عن أدلة تفصيلية بالفقه ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادة الأحكام بوصول الفقه. اوس دا مسله توکړه چې ګوره یو علم الشرائع والاحکام ده، یو علم التوحید و صفات ده. اوس هغه علم الشرائع والاحکام دا دوه قسمه ته بیانې. یو علم الشرائع والاحکام فقه ده، ایو علم الشرائع والاحکام اصول فقه ده. دا دوه. بل علم التوحید و صفات هغه نمونه تخریج ذات علم کلام وای. دا مسله تکي وسمو ما يفيد دي علماء مسمى کړه ده ما يفيد معرفة الاحکام. دا په دې تعریف کې ما يفيد رااله معرفة الاحکام العمليه عن ادله التفصيليه بالفقه. دا یو ټکی دی په دې تعریف کې. ما يفيد اصل مقصد خو دې فقه تعریف ده چې دا یو قسم د علم شرایع ده، یعنی علم شریعت یو فقه ده، یو اصول فقه. اوس فقه وضاحت کې دا اطلاقات کې دا ټکی کوي چې ما يفيد معرفة الاحکام الى اخره. ما يفيد کې دوه احتمال دي. یو ما يفيد کې دا احتمال ده چې مرادونه تصدیقات دي. دویم احتمال دا ده چې ما يفيد نه مراد مسائل دي. دوه سره مورد د اعتراضات دي. ادوسل الصحت هم جایز ده. کما يفيد نه مراد تصدیقات دي. اوس عبارت ترجمه دا څه ده؟ وسمو دوم سماکری دي ما تصدیقات يفيد چې فائدہ کوي معرفة الاحکام العملیه، تصدیق په مسائل عملیه او احکام عملی خو مسائل عملی دي کنه چې عمل پکې موضوع لکه صلات او فرض. او دا معرفت ثانه حاصل دا تصدیق ان ادله تفصیلیه، دا ادله او تفصیلیه او د فقه ان ادلتها، دا ادله او د احکام تفصیلیه بالفقه. دغه ما يفيد تدوسي کوي. نو ما يفيد التصديقات معرفة الاحكام العمليه هم تصديق، معرفة تصديق ته وایي. ځکه فن خو تصور ته نه وایي کنه. په چا باندې تصدیق؟ الاحکام العمليه او مسائل عملیه. نو هغه تصدیقات چې فائدہ کی معرفة الاحکام تصدیقات ولره او مسائل عملیه ادا معرفت ثانه حاصلي. دا دلیل عن ادله تفصیلیه، دا د احکام عملیه او ادله او تفصیلیه او نازل چې په احکام عملیه او مسائل باندې تاسو دلایل قائم کړي، بس هغه نه معرفت حاصل بالفقه. دې تفقه وایي د ما يفيد ده. اوس دې باندې دوه سوال دي په دغه. یو سوال دا ده چې ما يفيد تصدیقات دي. تصدیقات خو انسان ذهن سره تعلق لري. تعدد دي تصدیقات او مسائل لوجي چې مسالې ډېری خو تصدیقات دي. نتا تصدیقات او تفقه ویلا ادا معروف تحقیق نه خلاف ده. ځکه معروف تحقیق دا د علماو چې فقه مسائل ته وایي، تصدیقات ته نه وایي. ځکه اطلاق کې تدوین په تصدیق دا بعد تدوین المسائل. اصل کې اطلاق کې تصنیف په مسلو کې، په تصدیقات باندې چې اطلاق کې تدوین کې دا بعد المسائل. وجه څه ده؟ ځکه تصنیف تعدد سره تعلق لري. التعدد د مسائل واضح ده، مسائل خو واضح تعدد لري. ځکه هر مسئله کې موضوع بدلای، محمول بدلای. نو مسائل متعدد دي، نو دې تفن وایي. التصدیقات باندې اطلاق ته فن دومره درجه کې ده. ځکه تصدیقات کې تعدد نه ولې دواړه هر تصدیق کې ځان نه عبارت ده، ځان خو یو ده. صرف تعدد راځي په اعتبار د تعدد د اشخاص سره، نو خو یو ځان ده. دوه موجده چې تدوین العلم بعد تدوین المعلوم. علم باندې اطلاق کې تدوین چې کړي دا بعد تدوین المعلوم. دا پته کړي چې مسائل باندې تدوین اطلاق وکړي چې مسائل مدون کې ویل کې په کتاب کې. نو مسائل تدوین وسو چې ډېر وي کتاب ورنه جوړ شي. نو چې اطلاق ته تدوین په علم کې دی بعد تدوین المعلوم. پس دینه چې معلوم مدون ته مسائلونه کتابونه جوړ. وجه هم دا ده چې علم کې کثرت دا خو د معلوم لوجي. علم کې چې کثرت راځي خو معلوم لوجي کثرت راځي. چې معلوم ډیر نه به علم چیرته ډیر. نو ما يفيد التصديقات
غنل دلته التصدیقات تفیق ویل چې دوی مسمى کړی دي ما یفید هغه تصدیقات چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره په مسائل عملی او د ادله او د احکامونو تفصیلي دلایل نه چې تصدیقات ته دوی کوي هلکه تصدیق چې دا خو معروف اصطلاح نه خلاف چې دې ته فن ویل فن دو مسلو ته وایي ځکه کثرت په مسلو کې ها تصدیقاتو کې کثرت تا خو مجازان ده دومره وجدا ده چې تدوین معلوم با تدوین العلم بعد تدوین المعلوم تدوین معلوم چې اوسې چې کوم معلومات مسایلو کې کثرت دي د علم باندې اطلاق ته تدوین کیږي نو علم په کتاب کې راتلای نه دي چې مسلې په کتاب کې نه راغلي او تدوین نسبت چې علم ته کې تصدیقات دا پسه کې دی چې اول مسلو ته وکي چې کوم مسلو کتابت جایز لاندې کثرت جایز ده موضوع محمولات مختلفي چې مسلو نه کتاب جوړ څه مدون دی اوس علم تصدیقات پاتې تدوین دا علم تصدیق چې دا هم مدون ده دا مسلو لوي ورنه تصدیق ایزان نه نفس کې ده دا چې ته تدوین قبلې چې دې کتاب ولیکي کتابونه خو ایزانات فلان دي نه کوي دوما وجدا چې شمع یفید تصدیقات دي معرفت الاحکام هو تصدیقات دي ځکه ما یفید تصدیق ده ادلان معرفت الاحکام العملیه تصدیق په مسائل عملیه او خدا تصدیق ده دې خدا ستاسو مسله چې دوی مسمى کړی ما یفید تصدیقات چې فائدہ کی معرفت الاحکام تصدیقات لره په احکام عملیه یعنی په مسائل عملیه دا خو تصدیق یفید للتصدیق لازم زي افاده التصدیق للتصدیق افاده د شال نفسي رااله دا خو غلطه ده شیخ جان پر مفید نه کړ ځکه بیا خو شی واحد موجود معدوم ګرځي چې مفید موجود وي چې فائدہ کیږي ورسته به معدومي نو شی واحد موجود معدوم دا خو جمع بین نتیجان اکما یفیدنا مراد مسائل دا ترجمه وسمو علماء مسمى کړی دي ما یفید مسئله هغه مسئله چې فائدہ کی معرفت الاحکام تصدیقات لره علی الاحکام العملیه په مسائل عملیه لنډمان نو ما یفید مسائل چې فائدہ کی معرفت الاحکام تصدیقات لره علی الاحکام العملیه په مسائل عملیه باندې دا دلو دي احکامونه دا معرفت حاصلي نو دغه مسائل ته د چوري دي بل فقہ نو اوس دا په دغه اثر او فکر چې دا اصطلاح د قوم نه خلاف خبره نه ده ځکه ما یفید مسائل دي او مسائل ته قوم موایي چې دا فن ګرځي مسائل فکر ګرځي هر فن مسلو ته وایي نو فکر مسلو ته وایي دا ټیک څه قوم نه خلاف نه ده دا زمانه څه چې دوی مسمى کړی دي ما یفید هغه مسلې چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره علی الاحکام العملیه په مسائل عملیه ان ادلتها چې دا معرفت تصدیق حاصلي ادله او د احکامونه تفصیلی دلایلونه بل فقہ او توای دا ټیک څه په دغه سره دا صحیح مسله چې تا مسائل تفصیل کوي لا کوم مسائل تفصیل کوي بلکې هر فن مسلو ته فن وای او تا خو دلته دا کار وکړ چې مسلې دې مفیده کړې معرفت الاحکام تصدیق په مسائل عملیه او تصدیقات ته مفاد کړ او مسلې دې مفیده وګرځولې تصدیقات لپاره الان کې مسله خو مفیده نه ګرځي لپاره د تصدیق مفید ګرځي د مسلې ځکه علم نه بعد معلوم کی تعین راځي نو معلوم علم نه فائدہ کیږي نه چې علم معلوم نه فائدہ کیږي دا هم مایفید مسائل کې دا د فائدہ من وګڼل چې دا فائدہ کوي چاله فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره نو تصدیقات ته مفاد وګرځول او مسائل د مفید وګرځول نه افاده د مسائل او تصدیقات پر دا غلطه ده تصدیقات مفید دي مسائل وي علم سره معلوم حاصلې معلوم ذات سره علم نه حاصلې دا وصف بیانات نو جواب دا چې دواړه مشکوي شو ما یفیدنا مراد تصدیقات دي اول شخص سره مور باندې چې ما یفید تصدیقات ا ترجمه یا د چې مخ چې موکه
چې دو مسمى کړی دي معرفي دا تصدیقات چې فائدہ کی معرفت الاحکام تصدیقات ولره علل احکام العملیه په مسائل عملیه اچانه دا معرفت تصدیق حاصل کی ان ادله تفصیلیه دا ادله او د احکامونه چې تفصیلی دلایل بالفقه دغه معرفي د تصدیقات تفصیل کوي اوس کته وایي چې کوم نه د خلاف وکړي ځکه کوم خو مسلو تفن وایي اته تصدیقات تفن ویل فقه دغه تصدیقات ته ویل مونږ نه کړ دا ټول جایز دي اطلاق تفن په مسلو جایز ده په تصدیقات جایز په ملکه جایز ده جواز درې واړو ته مگر بعض باندې حقیقت ته بعضو کې مجاز در مجاز ده فن اطلاق په مسلو حقیقت ده ځکه فن کثرت ته وایي مسلو کې کثرت ته کتاب چیلی کا کتاب بجوړ تدوین تصریف او تصدیقات کې کثرت ته مسلو لوجه کثرت په تصدیقات کې صح لاندې مسلې دي ډېری نو کتابت تدوین هم مسلو نه راتلای تصدیقات په پازانو کې پراتی یو خو کثرت مسلو لوجه ده خپل کثرت ته پیژان کې ځکه تصدیقات ولې ځان باور ته وایي بس نو باور خو یو بسيط کیفیت دا چې ډېری جو خلانه مسلو لوجه ډېری په یوه مسلې تصدیق په بلې مسلې تصدیق په بلې مسلې تصدیق ورنه تصدیق خو ځان ده دي کې کثرت چیرته ده په کثرت کې تصدیق د مسلو لوجه نو دومره درجه کې تصدیقات او تفن وایي فإن تدوین العلم بعد تدوین المعلوم تدوین د علم او د تصدیقاتو نه تصنیف کول دا معلوم نه ورسته ده خو تدوین ټیک ده تصدیقات تدوین ټیک ده ولې معلوم لوجه نه چې معلوماتو تصنیف وکي کتاب جوړ کې نو ګویا تصدیقاتو نه تصنیف وکړه تصدیقات کثیر ملکه باندې اطلاق تصنیف جایز ده اگر که ملکه خو یو کیفیت بسيط ده هغه ډېر کیفیت دي یو کیفیت ده مگر ملکه چې کثرت تصدیقات له وجه تصدیقات کې کثرت مسلو له وجه مسلې ډېرې وي نو مجازن ملکه ډېره ده اگر که ملکه خو یو کیفیت ته وي چې په ځین کې پیدا شي دا نو جواب دا چې معرفي د تصدیقات منه ا تصدیقات ته مې فکر ویلا ادا مې چې کار وکړ ځکه کوم اصطلاح داسې ده چې فکر مسلو ته فن وایي او تصدیقات باندې اطلاق ته فن جایز ده یو ما ته به دوم سوال بدا کې چې نه خو ما یفیدم تصدیقات دي دا معرفت الاحکام چې ورسره لیکل ده دا تصدیقات دا خو دواړه تصدیقات او صدا ترجمه کړه وسمودو مسمکرید ما یفیدو هغه تصدیقات چې فائدہ کی معرفت الاحکام تصدیقات لره نو دا خو لازمه صحیح افاده تصدیق دي تصدیق دا خو تصدیق مفید دي تصدیق جواب دا چې دا ټیک ده کنه تصدیق مفید دي تصدیقي کړه اول تصدیقات کلی دي دوم تصدیقات جزئی دي کلی تصدیقات ته ځای به جزئیات سره ځای چې تاسو پته یې چې اته مرفوعات دي مبتدا مرفوع ده خبر مرفوع ده کلیات پته تاسو بیران دي جزئیات ته معلومه وایي څنګه لاندې به پته لګوي چې مبتدا څومره جزئیات دي دا د قاعده د مبتدا تابع دي چې څومره خبرونه دي جزئیات او امثال کې دا د قاعده الخبر تابع دي چې قاعده باندې تصدیقي د جزئیات سره معلومه کړه هغه باندې تصدیق معلومه وایي حاصله وایي نو دلته دا معنی چې معرفت مراد تصدیقات کلی دي معرفت الاحکام مراد تصدیقات جزئی دي ولا شک دې څه شک نشته چې تصدیق کلی سره فائدہ کیږي تصدیق جزئی چې کلیه باندې تصدیق اخري د جزئیات باندې تصدیق اخري کلیه نه یہ کیسے بدی ده دا معنی مطلب ہے چې هغه تصدیقات کلی چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات جزئیه ولره علی الاحکام العملیه په مسائل عملیه عملی مسلو باندې چې تصدیقات دي صلات زکات دا ټول عملی مسله خدای دې چې معرفت ته نازلي ان ادله تفصیلیه دلیل د احکام تفصیلیه په احکام تفصیلیه باندې دلیل وایي د معرفت حاصل دي دا وایي بل فکر چې معرفت تصدیقات تفصیل وایي داخله یا مولوی چې معرفت مسائل دي دا معرفت مسائل دي معرفت الاحکام العملیه دا تصدیقات دي دا څه معنی ده چې دوی مسمى کړی معرفت هغه مسائل چې فائدہ کوي معرفت الاحکام
تصدیقات لره په مسائل عملیو دي مسائل ته څه وایي فقه متریز ویله چې لکه څنګه مسائل ته فقه وایي هغه مسائل خو ټیک ته فقه ده خو ته مسائل پیدا کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره تصدیقات پیدا کوي مسائل لره تصدیق علم نه بعد معلومات دي معلوم من حیثیت مذاق ته معلومي هغه علم نه پیدا کوي جواب دا چې معرفتونه مراد مسائل مدلل دي دا چې مراد ده چې دوی مسما کړی دي مسائل مدلل چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره په مسائل عملیو یعنی مسله کې دوه اعتبار دي یو مسله مدلله ده یو نفس مسله نفس مسله علم تصدیق ته محتاج ده نفس مسله خو به تصدیق نه ځکه ایو تصدیق ته اب مسله نه ځکه خو چې په مسله دلیل وای چې په مسله دلیل وای خود به خود به تصدیق حاصل نو ما یې مراد مسائل مدلل دي دو مسما کړی دي مسائل مدلل چې دلیل وای چې دا فائدہ کی چاره معرفت الاحکام تصدیقات لره على الاحکام العملیه مسئله باندې چې دلیل وای هم خو معرفت الاحکام تصدیق حاصل تي کنه على الاحکام العملیه په مسئله عملی ان ادلتها ادا تصدیق په دلیل دي احکامونه حاصل دي ځکه چې دلیل په مسئله ویل ان ادلتها د دلو دي احکام عملیه ولا احکام عملی چې مسائل دي مسئله امر عملی دي دی باندې دلیل ویل دا بس تا دغه مسئله مدلله فائدہ دا درته چې تاسو تصدیق حاصل بل فقہ دغه مسائل مدلله او تفقه وایي داخله ومعرفه احوال الادله اجمالا صحیح